أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدقت يا رب العالمين. دیدنا د سیدنا ادریس علیہ السلام خبر شروع کی. الله رب العزت فرمای چې ادریس علیہ السلام ډیر لوی انسان د الله پیغمبر او رښتونی او ورفعناه مکانا علیا. الله وی چې مونږ ورکړو دته یو لوی مقام او چته درجه ورکړو بلند کړو په ډیره لوی درجه باندې. اوس خبره ده الله رب العزت فرمای سره د دې چې دې مونږ دومره لوی مرتبه ته رسولو او چته مرتبه ودته خو دې د الله عبادت کوونکي او د الله بنده ځان ګڼو ځان ته معبود نه وي. خبره دا غي شروع ده او بل خبره دا ورفعناه مکانا علیا. الله وی چې دلته مونږ ورکړو یعنی درجه ورکړو او چت کړو مشان ده. نو یا خو د دینه مراد دغه والا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملاقات وغیره ته اشاره او یا د دینه دا واخله چې کوم بعضې کتابونه لیکو اسرائیلي روایاتو کې دي او خیالي میالي وغیره هم را نقل کړي چې څه پیغمبران ژوندي دي نو په هغې کې یو ادریس علیه السلام هم یاد دی. وَاذْكُرْ یاد کا فی الکتاب خبرو وَاذْكُرْ یاد کا فی الکتاب پا کتاب کی خبرو ادریس واقعات سیدنا ادریس علیہ السلام انہو یقیناً دی کانہو صدیقا رشتونی نبیہ پیغمبر ورفعناہو اوچت کلیو منگا مکانا علیہ پڑیر اوچت زیبان دی. اولئک الذین دا کسان دی انعم اللہ چی انعام کرد اللہ رب العزت علیہم بدیو باندی من النبیین دا پیغمبرانونا. اللہ رب العزت فرمائی چی دا ہوا خلق دی چی بدی باندی ما انعامات کری دی احسانات بھی کری دی دا چانا دی من النبیین دا پیغمبرانونا دی من ذریت آدم دا اولاد دا سیدنا آدم علیہ السلام نا وممن حملنا مع نوح او دا هغه چانا چې بار کړیو سوار کړیو موږ هغوی لره په کښتۍ د نوح کې د هغوی نه دي. ومن ذریت ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه دي. و اسرائیل او د اولاد د سیدنا اسرائیل علیه السلام نه دي یعنی د یعقوب علیه السلام د اولاد نه دي. نو دا ګوره ټول کرامتونه دي عزتونه دي شرافت دی. یو چې د پیغمبرانو نه دي، دویم چې د آدم علیه السلام د اولاد نه دي، دریم چې د هغه خلکو نه دي چې د نوح علیه السلام په کښتۍ کې سوارو. خدا خبره دی یاد دی چې د نوح علیه السلام په کښتۍ کې چې څومره خلک سوارو د هغې نه بیا خاندان او نسل نه دی خور شوي. د نوح علیه السلام چې کوم خپل درې زامنو خاندان او نسل د هغې نه بیا د دنیا نور خور شوي حام یافس وغیره. او بل کرامت چې دا د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه دي، دا د اولاد د اسرائیل علیه السلام یعنی یعقوب علیه السلام د اولاد نه دي. وممن بل د هغه چا نه هدینا چې موږ ورته هدایت کړی دی. بل وجتبینا الله وی دا موږ غوره کړي دي او دا مخلص بندګان دي خالص بندګان دي زما الله رب العزت فرمایي. وممن او د هغه چانا حملنا چې موږ اوچت کړو بار کړی مو هغوی لره سوار کړی مو هغوی لره مع نوح سره د نوح علیه السلام. ومن او د هغه چانا ومن ذریت ابراهیم او د اولاد د سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام نا
و اسرائیل او د سیدنا یعقوب علیہ السلام دا اولادنا و ممن او د هغه چانا هدینا چې موږ ورته هدایت کړو الله دې استقامت را نصیب کړي واجتبینا او چې موږ ورکړو هغوی لره اذا په هغه وخت کې تتلا چې ولوستلی شو وبلوستلی شو علیهم بدیو باندې داسې نیکان خلک وو داسې بزرګان خلک وو چې کله به د الله آیاتونه ولوستلی شو اذا په هغه وخت کې تتلا چې وبلوستلی شو علیهم بدیو باندې آیات الرحمن آیاتنا در رحمان ذات خرون دی و پریوتن سجدن سجده کون کی و بوکیا او جنا کون کی داس خلقو چې د الله رب العزت یاد به وشو د الله آیاتونه به ذکر شو نو دی به الله ته په جړا او په فریاد باندې سجده کون کی پریوتل الله دې الله توفیق راکړي چام چې اورېدو سجده به لازمي شو سجده به کوي نه به جماعت نه وځي چې جماعت نه داسې بیا دا سجده پاتې والا ها نو سجده چې د چا اودسونه وي اودسونه د ټولو دې منځونه کړي دي نو چې د جماعت نه وځي د هغې نه مخکې سجده وکړي فخلف پس رسترال من بعدهم رست دیونا فخلف پس خلیفگان جوړ شول من بعدهم رست دیونا خلق ناکارا اضاعوا الصلاة چې ضایع کول به مونځ لره واتبعوا الشهوات او تابعداري به کوله د شهواتو خبره ده الله رب العزت فرمایي دا خو ډېر نیک خلکو دا بزرګان خلکو دا سم خلکو وې فخلف من بعدهم خلف د دې نه پس نور خلک را د دې اولاد راغی د دې لاندې کول چې دی لاندې خلک چې کوم دي نو فخلف من بعدهم فخلف خلیفګان جوړ شو من بعدهم رستو د دیونه نو خلف چې کله ته پس سره ساکنه والی نو ناکاره خلیفګان جوړ شو خام ولې وجه پکې سوا اضاعوا الصلاة غیبه سکول ضایع کول به منځونو لره واتبعوا الشهوات او غیبه تابعداري کوله د شهواتو چې سبه زړوي هغه کارونه به کول د خدای خوښه ته نه کتل د خپل زړه کارونه به کول فسوف يلقون غيان زرد جدی با پریوزی گمراہی تا زرد جدی با ملاقی شی دا گمراہی سر ملاقات تو کی دا گمراہی سر اللہ رب العزت وی سر نو اس یو غی یو مانا گمراہی دا او دویم مانا چی دا غی دا پا جہنم کی یو کند دا چی نور جہنم دا اغین سلور سو کرتا جدی دا رز امان واری چی خدای دا دی دا جہنم دا ورنمی بچ کر دا کم خلق کا چې منځونه بے ضایع کول اپنے نوزان تا بس لگ سوچو کن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن فخلفا بس خلیفگان جوړ شول من بعدهم رستو د دیونا خلف ناکار خلیفگان اضاعوا الصلاة چې ضایع کول به منځونو لره دویم نمبر واتبعوا الشهوات چې تابعداري به کوله د شهواتو نو کاکا پیر منشي ورپسې یا زوی سم یا نه خلک غم ګرځي ته ورخېدي عالم منشو زوی سم دی که نه دی هغه پسې منځونه کوي نه وی تله وی ګوره که ګیره سمه ده که نه ګیره وړه ده که پلار یې ډېر بېم تېر شوي چې ګیره وړه ده ورته وایي ته د دې حل نه دا موږ دپاره دلیل نه دی که په مصر کې کېږي او که د حرم شریف امام یې جوړ شي هر څوک چې جوړېږي زموږ دپاره دلیل ذات د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی زموږ دپاره دلیل هغه قرآن او حدیث دی بل څوک نه دی موږ ځان ته چې دی یو کس ولټارګو بس صرف دی بل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شي فسوف يلقون غيا بزرد جدی با ملاقاتو کی دا گمراہی سارے الا اس آکسان تے بچی الا مگر من حاسوک تابا چی توبا باسی و آمن و ایمان نوڑی وعمل صالحا و عملو کی بطریقہ دا پیغمبر انقلاب بخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاولائک نو چی دا چا دا کارو
ورکړو چې د پیغمبر په طریقې خپل غم او ښادي وګرځول نو فاولئک دا کسان يدخلون الجنة داخل بشي جنت ته ولا یظلمون شیئا او ظلم بنشي کولی په دې باندې د هیڅ معمولی ظلم بم پتا باندې نه کیږي ښا دې وجه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غواړي خدایا مم ظالمان ګرځوا او مم مظلومان ګرځوا ځکه چې ظالم شي نو هغه جهان دې تباہ او برباد شو او چې مظلوم شي نو دا جهان دې تباہ او برباد شو نو سوال کاوه د هر منځنه پس چې خدایا مم ظالم ګرځوا مم مظلوم ګرځوا جنات عدن جنتون د همیشوالی دی التي ها وعد الرحمن چې وعده یې کړی د رحمان ذات عباده د خپل بندګانو سره بالغیب پناه لیدلو باندې الله خبر اداله کاکا موتا جنتو نه لیدلې موتا پیغمبر نه لیدلې الله دې راته خو په داسې حالت کې چې رانه خوشحال وي اوس خبر اداله پناه لیدلو باندې زمونږ یقین دی پیغمبر ویلی دی مونږ وایي آمنا وصدقنا الله دې استقامت را نصیب کړي چې جنت حق دی جهنم حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق دی پل صراط حق دی دا ټول څیزونه حق دي ځکه چې چا خبر راکړی دی مخبر صادق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ګوره پناه لیدلو باندې الله رب العزت وایي ما د خپلو بندګانو سره وعده کړې ده چا هم نه دي لیدلې انه یقینا کان وعده دا دغه وعده مأتیه راتلونکي الله رب العزت وایي دا وعده راتلونکي ده بیا به جنتیان وي تاسو جوړوم انشاءالله الله به را نصیب کوي اوس چې الله را نصیب کو نو کاکا چې ته پکې کېنې نو بیا به پکې اوتې بوتې نه وې هغې کې ګډې وډې نه چلېږي دلته خو د خدای پورې خلک پکې یو څه بل څه وایي ټول پکې اخته یو هلته کې ګوره په جنت کې بیا دا کیسې پیسې نشته هلته لا یسمعون نه به اوري بیا په دې جنت کې لغون ګډې وډې نه لا یسمعون نه به اوري بیا په دې جنت کې لغون لغوې خبرې الا سلاما مگر سلام تش سلامتیا وي د الله د طرفه په بندګانو سلام د فرشتو د طرفه سلام یو بل سره چې ملاوي سلامونه په یو بل باندې کوي ولهم او د دیو د بار رزقهم رزق وي بیا په دې جنت کې بکرتا و عشیا سار او بیگا عادتا خلق دوټه ما رزق خوري او داغي عادت هم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوټه ما خوړم او نور کته په منځ کې خوري نو تعالی چې اجازه ته خورا پکې لګیا استسونه خوړې شي تلک الجنة دغه جنت التي هغه دی نورثو چې موږ وراثت کې ورکړې دي موږ خاوندان ګرځو من عبادنا د خپل بندګانو لا من هغه چا لرا کانه چې وي تقیا چې هغه تقی وي الله رب العزت وی دا هغه کسانو د لپاره جنت ګرځوم او داغي د لپاره وراثت کې ورکوم غیله ورکوم چې څوک تقی وي نو تقی صاحب نه یادې ډایرک هغه چې دوی خلک دي الله رب العزت دې موږ دای په نقش قدم بوزي اوس تقی چې دا یو متقی دی یو تقی دی متقی هغه ته ویل شي چې هغه یو عبادت کوي په زور کوي د زړه نه کوي خو په زور کوي یو کار کوي د نیکي مونږ کوي په زور وغیرہ او تقی هغه کوي چې د عبادت عادت وګرځي یو عبادت دې د عادت وګرځي دومره دې په عبادت کې لګیا شي دې ته تقی ویل شي الله دې را نصیب کړي و اوس خبره ده چې دا فرشتو چې دوه خبرې دي یو خبره ده چې یو پیر جبرائیل علیہ السلام یو واتر زیران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تر ازستا ملاقات ته زمون شو کیږي مفسرین په دې ځای لیکلي دي نو هغه آیات اورو چې وما نتنزل الا بامر ربک مونږ نزول نکو مونږ نه نازلېږو مګر د الله په حکم سره راځو مونږ په خپل اجازه باندې نشو راتلی یو دا خبره ده یو بګي استاد محترم قاضی فضل الله صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې په عمر کې برکات واچي هغه بګي وایي چې وما نتنزل الا بامر ربک دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا چاته وی جبرائیل امین ته وی چې ما ته په خپل شکل باندې ښکارا شي نور پیغمبرانو ته په محدود انداز راغلي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کم او 24 هزار پیری راغلي دي جبرائیل امین د دې وجه مولانا رحمت الله علیه فرمایي وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری
حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری انچی خوبا همدارند تو تنها داری و یہ حسن د یوسف علیہ السلام معجزه د موسی علیہ السلام د لاس د ترخت د نکول وغیرہ یا چې مړي به عیسی علیہ السلام د جمدی کول انچی خوبا همدارند تو تنها داری چې دې کې چا کوم خوبیم لرله څوک پکې څنګه او چا سره کومه معجزه وه هغه تا کې په یوازې راجمع شوي دي ټولې معجزې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 24,000 پیری دي کې 2 پیری چې د علما لیکي چې دا په خپل شکل باندې راغلي دي یو پیری چې دي مونږ خو نه یو الله رب العزت را نصیب کړي باب عبدالعزیز چې کوم دی کعبه مبارکه ته غالبا مخامخ دی وي هغه دغه عبدالعزیز ته مخامخ چې دغه یو محله وه او هغې ته به وي محله اجیال محله الاجیال اوس دغه یا چې د جواد نه وه جواد ویلی شي دا چې په اس باندې به دوی ډېره ښکلې سواري کوله نو یعنې دا چې دی د تعبیر دی کېږي په جنګ باندې چې په جنګ کې ډېر ماهر او یا چې دی دا د ښه خلکو ته ویلی شي جیاد ښه خلکو ته ویلی شي نو دغه خلکو کې چې دی دغه محلې سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جبریل امین وښو او یا یې ورته د مینا په میدان کې ورته چې دې ته وروځه نو اوس وي چې کله د جبریل امین ته وي چې په خپل شکل لا ته ښکاره شه نو هغه ورته چې زما خپل یو حیثیت دی د هغې نه زه لاندې نه راځم او چې کله زه د هغې نه لاندې راځم نو ابد الله په حکم باندې راځم په خپله خوښ زه نشم راتلی الله ته سوال وکړو الله رب العزت چې کله ورته وی چې بس په خپل شکل ورته څرګند شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبریل امین مې ولیدو چې د مشرق او د مغرب ترمنځ یو جبریل دا ټوله فضا یې ډکه کړې ټوله فضا او 6,000 غالبا چې دی 1,000 یو بله پیره چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سدرة المنتهی سره لیدلی و هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغه ورته چې الله نه سوال وکړه نو الله نه چې دی سوال وکړو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی جبریل امین په خپل شکل باندې ولید نو هغه دا خبره ده او وی وما نتنزل او من نزول نکو من نه راکوزیږو الا بامر ربک مگر په حکم د رب ستا له دغه الله دپاره ما هغه څه دي بین ایدینا کوم چې زموږ مخې دي وما خلفنا او هغه چې زموږ وروستو دي وما بین ذلک او هغه چې په میانځ د دې کې دي یعنې زموږ نه چې مخکې څه دي اسمانونو کې څه دي داسې دي والا شاته کوم دي یعنې په ځمکه باندې دي وما بین ذلک او هغه چې په میانځ د دې شپېلو کې دي یا دې هم والا چې کوم مخکې دي کوم زموږ نه شاته دي کوم مخکې دي او کوم د دې په منځ کې دي وما کان ربک نسیا او نه دي ستا رب چې دي او نه دې ستا رب هېروونکي اوس الله رب العزت نه هېره نه کېږي ښه دا خبره یاد ساته یا که دا خدایوالي بروالي چې دی دا غرق شوي دي شیعګان چې دي لګیا چې د خدای نه خطا شوی و دا چې دی نو ابوبکر صاحب عمر صاحب چې دی نو دا هغه چې دی هغه وایي زه دې نه خوشحال یم خو وروسته بیا داسې نه و د دې عمل خراب شي وغیره دا خدای غرق کړي دي خبره دا چې د خدای نه خطا نه کیږي د خدای نه هېره نه کیږي او نور په انسانانو کې چې د لوی نه لوی شخصیت دي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیر د ماسپښین لمونځ وکړو نو 2 رکعات یې وکړل ابوبکر صاحب عمر پسې ولاړو عمر رضی الله تعالی عنهم ولاړو هغې ورته د ډېرې حیا د وجې هغې څه نه شو ویلی ادب او احترام یې ډېر زیات و یو صحابي و بل هغه تپوس وکړو یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي مونځ کم شوی دی یا ستاسو نه خطا وشوله او ورته نه مونځ کم شوی نه دی او ما خطا هم نه ده کړی وایي نه جي تاسو 2 رکعاته وکړل ما 4 وکړل وایي نه جي 2 هم کړي دي چې د نورو نه یې تپوس وکړه ورته یو صرف تاسو 2 رکعاته وکړل نو بیا هغه ټایم پورې چونکې په منځه کې خبرې جایز وي بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې 2 رکعاته وکړل لمونځ پوره شي بله پیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه چې دی رکوع وکړه دا قیده وکړله لومبنۍ قیده یې وکړله بیا لومبنۍ قیده یې ونه کړله دا قیدې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ودرېده چونکې ولاړې ته نږدې صحابو فتحې ورکړلې ولاړې ته چې څوک نږدې بیا به سجده سهو کوي بیا به رالاندې کېږي نه په لومبنۍ قیده کې نو هغې ورته فتحې ورکړلې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم را واپس نه شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هېره شوې ده خو د الله رب العزت نه هېره
نکیږي. رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وما بینهما او هغه چې د دې په منځ کې دي فاعبده نو بس بندگی وکړه لغه الله واصبر او همیشوالو ګوره داسې نه چې واصبر صبر وکړه الله وي واصبر قائم اوسېږه استقامت اختیار کړه عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوی دی وی کوم عمل غوړه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی چې لګوي او همیشه وي ته د نارځي په یو ځای باندې خو زر رکعاته دی وکړل او سبا چې بیا پر زمون نه کېنه دا الله ته خوښ نه دی دوه رکعاته کې همیشه کې دا الله ته خوښ دی. واصطبر همیشه والی کوال عبادتی بعبادت دا اللہ رب العزت حل تعلمو آیشتدی تا علم لہو ببارد اللہ تعالیٰ کی سمیہ دا ہمنامی آیا تا دا علم شتا چی دا اللہ پشان بل ہمنامی شتا نا دا اللہ رب العزت پشان بل نمکی نشتا. ویقول الانسان وائدہ انسان ایزا ما مت لسوف اخرج حیا دا کابران چو دیبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درال خڑو کی بے وقت کوپړې به وکړې داسې به ورته ونیسلې نعوذ بالله ان ذاک هغې ته په مخامخ باندې خنداګانې به یې کولې داسې به یې چوري کړه وایي دا به دم دوباره ژوندي کېږي دا عتبه شیبه وغیره ابو جهل باره کې راځي او کله به یې ورته وایي چې زه ختم شم نو لکه زه به څنګه د قبر نه راپاسم نو الله ورته وایي ویقول الانسان وایي دا انسان اذا ما متو آیا په هغه وخت کې چې زه مړ شم د سوف نظر د اخرج چې زه به بیا راوباسلی شم حیا ژوندي بیا به ژوندي راوباسلی شم دا نه څنګه خبره ده نو الله رب العزت ورته فرمایي اولا یذکر الانسان آیا نه یادوي دا انسان انا خلقناه چې یقینا موږ پیدا کړو دلته من قبل وړاندې د دینه ولم یک شیئا او دی نو هیڅ زه ته هیڅ نو موږ پیدا نو د چا د مور او پلار دا تصور کیږي چې زما به زوی پیدا کیږي یا به هغه سم یا به خراب وي لاس به ټیک بنوي سترګې به وي نه به وي دا الله اختیار دی او ته هیڅ څیز نه وي الله د چا چې نه کیږي هغه دی وکړي که نه ودې ګرځي په ډاکټران چې الله یې نه ورکوي هیڅ هم نشته او چې کله د الله فیصله وشي بیا دې څوک بند کړي نو خبره داره الله رب العزت فرمایي چې ته خو هیڅ هم نه وې ما پیدا کړې نو فوربک قسم دی په و قسمیه دی قسم دی په رب ستا لنحشرنهم خامخا راجمع کوم به دوی لره والشیاطین او شیطانانو لره دی دا کیسې کوي الله رب العزت وایي زه به دې هم راغونډ کړم او دا شیطانان کاکاګان به هم راغونډ کړم ثم لنحضرنهم بیا زر دی چې حاضر به کړم دوی لره حول جهنم گیر چاپیره د جهنم ناجسیه دا ګروپونو په شکل کې یا چې په زنګونونو باندې را پریوتلي الله رب العزت وایي په دغه حالت کې به جهنم ته را حاضر کړم د هغې نه به یې ډېر چاپېره کړم الله هم دې وساتي بیا الله وایي ثم لننزعن بیا به راوباسم من کل شیعة د هرې ډلې ټپلې نه د هر ګروپ نه د هرې پارټۍ نه ایهم چې کوم یو د دویونه اشد ډېر زورورو ډېر سختو علی الرحمن د رحمان په مقابله کې عتیه په سرکشۍ او نافرمانۍ سره ایهم اشد چې کوم یو سختو علی الرحمن په رحمان باندې عتیه له جهته د نافرمانۍ چې د الله چا سخته مقابله کوله اوس روزه میدان ته ثم بیا لنحن منگا اعلم خپویگو بالذین بها کسانو باندې هم چې هغوی اولا ډیر حقدار دي بها په دې جهنم باندې سلیه لجهته دا داخلېدو الله رب العزت فرمایي ثم لنحن وی دا ټول به را حاضر کړو د جهنم نه بغیر چاپېره شي خو په دې کې بیا زه پیژنم چې دا یو ډېر زورور کافر و دا یو کمزور و دا یو ډېر حقدار دی د نو دا سم هغه لاندې ور ورسوه د دې په پلانکې طبقه کې چلېږي دې په دې کې چلېږي نو الله وایي ثم لنحن بیا موږ اعلم خو پوهېږو بالذین په هغه کسانو باندې هم چې هغوی اولا ډېر حقدار دي بها په دې جهنم باندې سلیه د جهته د داخلېدو په اعتبار د داخلېدو سره الله رب العزت دې موږ د جهنم د اور نه وساتي